کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو محبت نو څومره محبت یو او دا نورو صحابه کرام د نبی علیه السلام سره د محبت بلا شی واقعاګانې دي چې د هر یو صحابي په زړه کې د هر یو صحابي په زړه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت دا فروت دی. یو صحابي هم داسې نه و چې د هغه په زړه کې د نبی علیه السلام سره مینه محبت نه و. ته هر یو صحابي وګورې نو ته به وایې چې دغه صحابي د نبی علیه السلام سره زیاته مینه ده. د بل بنې که بل صحابي راوالې نو دغه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دا صحابي دی. د ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره مینه وه چې د پیغمبر علیه السلام ویښته یو څو ویښته مبارک یې راغوستي او په خپله ټوپۍ کې یې ایښي او چې کله په ټوپۍ کې دا ویښته کېښودل نو دا په سر باندې پرته و. ډېر احترام تعظیم به یې ولکو. یو پره جهاد په میدان کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه نه د خپله ټوپۍ چې دا ترې ارتاو شوله چې کله دا ټوپۍ ارتاو شوله دی ډېر زیات پریشان و. مقابله سخته شروع کړله، سخته مقابله یې شروع کړله حتی در دې پورې چې مسلمانان هم شهیدان شو په دغه جنګ کې. د بعض صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین د هغې سپړه کې دغه راغله چې د خالد رضی الله تعالی عنه دومره په سختۍ سره جنګ نه کو او چې څه وجه کېدی شي تپوس نه کوي خالد بن ولید دا ولې داسې په جذبې سره داسې په سخته مقابله تا خو مخکې نه کوله، اوس دې وکړه سخته مقابله، ډېره سخته مقابله دې وکړله. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وی ما هو بالکل او جنګ مې وکړو، ډېره سخته مقابله مې وکړله، خو لیکن د دې لپاره مې وکړله چې د پیغمبر علیه السلام ویښته مبارک زما په ټوپۍ کې پراته دي، هسې نه چې د کفارو په لاس باندې دا راشي او دا کفار یې ضایع کړي رانه هغې یې رانه واخلي. نو د ویښتو د پیغمبر علیه السلام به یې دومره احترام کو، دومره تعظیم احترام به یې ورله کو چې د پیغمبر علیه السلام ویښته به یې دغسې بې ځایه پرېښودل هم نه، ول په سر باندې به یې ګرځول. د نبي کریم او دغه رنګې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره دومره محبت و چې یو فیره د تقریبا د هجرت شپږم کالو پیغمبر علیه السلام سره 1400 صحابه کرام روان دي د عمرې کولو دپاره چې موږ به لاړ شو عمره به وکړو طواف وکړو. چې کله د حدیبي مقام ته ورسېدل مکې ته ورنږدې کېدل هغې ته چې کله دوی مکې ته داخلېدل نو داخلېدونه یې منع کړل، مشرکین مکه راغله دوی منع کړل نه به ځئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قاصد په حیثیت باندې عثمان رضی الله تعالی عنه ولیږو چې ته لاړ شه او د ابو سفیان سره او د قریشو سره د مکې سردارانو سره خبره وکړه، کېدای شي ستا خبره ومني او ټول به لاړ شو عمره به وکړو طواف د بیت الله شریف وکړو بس به راځو ځان له. کله عثمان رضی الله تعالی عنه لاړو د ابو سفیان سره او د مشرانو سره کېناست خبره شروع کړله. نو چې کله ورسره پیغمبر علیه السلام ټوله کار خبره وکړله چې موږ پیغمبر علیه السلام رالیږلی ما او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې موږ د جنګ په اراده نه یو راغلي، موږ جنګ نه کوو تاسو سره، موږ خو صرف دې لپاره راغلي چې عمره به وکړو او زه به درنه وفاسو. نو دا ټول پیغام مې ورته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته یې واوره خو دوی بیا هم پرې نه ښودو. عثمان رضی الله تعالی عنه ته یې وفرمایل عثمانه ته خو هسې هم راغلی ته راشه او د کعبې نه چاپېره ځان له طواف وکړه خپله عمره وکړه ته لاړ شه. حالانکې عثمان رضی الله تعالی عنه 6 کاله شوي چې د عمره طواف یې نه و کړي نو د فړه کې ډېره زیاته جذبه مینه پرته وه دغه صحابه کرامو چې طواف وکړم، خو لیکن د هغې باوجود ده وویل چې نه زه داسې نشم کولی. وی فرمال ما كنت لافعل حتی یتوه به رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه داسې نشم کولی اگر چې تاسو ما پرېږدی چې طواف وکړم خو زه داسې نشم کولی تر څو پورې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم عمره نه وي کړې نو تر هغه پورې زه عمره نشم کولی. دومره مینه وه د نبي علیه السلام سره، حالانکې ته په خپله باندې 6 کاله طواف نه و کړی عمرې له نه وتلی، خو چې کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه قاصد په حیثیت باندې ولیږو نو اجازت ورته هم میلاو شو چې ولاړ شه ته عمره وکړه ځان له طوافونه وکړه.
خو ده وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څو پورې عمره طواف نه کړي تر هغه پورې زه هم نشم کولی. نو دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه وه چې په خپل طواف یې پرېښودل چې خیر دی که زه ونه کړم خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه نه راځي نو زه هم نشم کولی. دومره د صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه وه، ځانونه یې قربان کړي دي، مالونه یې قربان کړي دي، خپل ټوله زندګي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیره کړله په جنګونو کې، په غزاګانو یو څه بل څه کې، لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مرګستیا چې د هغه نه ده پرېښودلې.